د مومند ډیم د ځمکو مالکان وایي چې حکومت د 1 ایکړ ځمکې کمې پیسې د معاوضې په توګه ورکوي، هغه دوی ته د منلو وړ نه دي. د دوی وینا ده چې د مل نورو برخو کې د جوړېدونکو ډیمونو د ځمکو مالکانو ته د 1 ایکړ په سر د 40 لکو نه زیاتې روپۍ ورکړل کیږي او دوی ته فقط 3 لک روپۍ ورکول کیږي. د مومندو نه د سېنات غړي سېنیټر هلال الرحمن ویل چې د مومند ډیم پی سی 1 کې د 1 ایکړ ځمکې قیمت 9 لک 88,000 روپۍ ایښودل شوی دی، خو د ځمکې مالکانو ته فقط 3 لک روپۍ ورکول کیږي. نوموړي ویل چې په دا حساب د ځمکې په قیمتونو کې مالکانو ته 8 ارب روپۍ کم ورکول کیږي. د پی سی 1 مطابق 10 ارب روپۍ جوړیږي چې د ځمکو مالکانو ته ورکړل شي، خو د هغوی د ځمکو د 3 لکو د حسابه 2 یا 2.5 ارب روپۍ جوړیږي. هغه پیسې چې په پی سی 1 کې منل شوي د هغې نه کمې پیسې د ځمکې مالکانو ته ورکول کیږي. هلال الرحمن ویل چې دوی ته د 13 میاشتو نه د ډیم پی سی 1 نه ورکړل کېدو چې د ځمکې د کره قیمت او مالکانو ته د ورکړل کېدونکو پیسو فرق معلوم کړي. نوموړي ویل حکومت ته د ځمکې ورکولو په معاهده د پاکستان تحریک انصاف د مومندو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند او هم دغه ګوند د 400 نه د قومي اسمبلی غړي انور تاج لاسلیکونه شوي چې لمخې د ځمکې قیمت د قام سره 3 لک روپۍ ټاکل شوی دی. د ځمکې یو مالک یونس خان ویل چې دوی ته په هغه وخت کې په پی سی 1 کې لیکل شوی نرخ نه د ډیم او نه د ضلعي انتظامی لخوا ښودل شوی وو. نوموړي ویل چې د دوی نه ځمکې په دوکه کې اخیستل شوي دي. موږ نه وو خبر چې د حکومت نرخ څه دی، پی سی 1 راته نه ښودل کېدو. موږ سره ډېرې وعدې شوې وې چې د ډیم سره به د تعلیم، صحت او روزګارونو په مد کې ترقي راشي، خو هغسې هېڅ هم ونه شول. پی سی 1 د یو حکومت ترقیاتي منصوبې د عملي کولو دپاره جوړ کړی شوی پلان وي چې د هغې د خرچ او سرته د رسولو تفصیل پکې لیکل شوی وي. د مومندو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند وویل چې د ځمکې د نرخ فیصله د دوی د منتخب کېدو نه وړاندې د مالکان او حکومت ترمنځ شوې وه. دوی بیا د منتخب کېدو نه پس د ټولې ځمکې د څه برخې د خرڅ په معاهده لاسلیکونه کړي دي. نوموړي وویل که اوس قام غواړي چې خپلې پوره پیسې ورته ترلاسه شي، دوی به یې هر قسمه مرسته کوي. د قام خلک کو عدالت ته ځي او کو احتجاج کوي، موږ به یې ملاتړ کوو ځکه چې موږ هم د خپلو خلکو ګټه غواړو. د مومندو ډیم د جوړولو ټیکه ډسکان او د چین یوې کمپنۍ ته ورکړل شوې ده. د ټیکې ورکولو په وخت د هغه وخت مخالفو ګوندونو د درغلو تور لګولی وو. د پاکستان د اوبو توانایي د پرمختیا ادارې یا د وابډه په ویبپاڼه لیکل شوي چې د ډیم په بېلابېلو برخو کار روان دی. د سر ته رسېدو په صورت کې به دا 800 میګاواټه بجلي پیدا کوي او د 14,000 ایکړه نه زیاتې ځمکې به خړوبوي. خو په ویبپاڼه خلکو ته د معاوضې ورکړل کېدو یا نه ورکړل کېدو تفصیل نه دی شریک کړی شوی. غالب خان شیرپو، دلبر نیوز، ضلع مومند.